بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ په دې ویډیو کې موږ سٹارټ کوو چپټر 3 او په چپټر 3 کې موږ سره چې کوم کنټینټس دي هغه دی انډرایډ اکټیویټي لایف سایکل. د انډرایډ چې کوم اکټیویټي موږ په انډرایډ سټوډیو کې جوړو نو د دې مختلف سټیټس دي، نو مختلف میتھډز دي چې دې په کله چې دا ایگزیکیوټ کیږي رن کیږي د اکټیویټي شو کیږي یوزر ته، نو مختلفو سټیټس نه دا تیریږي. نو هغه باندې خبر کوو ان شاء الله چې موږ سره سب کنټینټس دي انډرایډ اکټیویټي لایف سایکل میتھډز او انډرایډ اکټیویټي لایف سایکل ډایاګرامز. خپل د انډرایډ اکټیویټي لایف سایکل ته راځو. Android activity life cycle is controlled by 7 methods of Android app activity class. دغه Android activity life cycle چې د موږ سره تقریبا 9 methods لري، یعنی 7 state لري، مختلف حالتونه لري چې په هر حالت کې دغه methods کال کیږي او activity یا موږ ته شو کیږي، activity background طرف ته ځي یا activity stop کیږي. دغه موږ سره ده. بل an activity is the single screen in Android. It's like Windows or frame of Java. دا خو موږ سره وختیم خبره کړې وه تیرو کلاسونو کې موږ ویلو چې موږ سره اکټیویټي او سنګل سکرین دی د انډرایډ کې چې هغې کې موږ یوزر انټرفیسز ډیزاین کوو. د دغه اکټیویټي په هیلپ باندې موږ خپل دغه یو آی کمپوننټس چې کوم دي د یوزر انټرفیس کمپوننټس چې کوم دي د دې سایز او د دې ویټس او لوکیشن په همدې ځای کې موږ سیټ کوو. نو د 7 life cycle method of activity describe how activity will behave at different state. دغه وکم میتھډز چې دي، دغه وکم فنکشن چې دي، دغه وو فنکشن په تر باندې یو اکټیویټي سټیټ مونږ ته معلومیږي، اکټیویټي سټیټ راخایي چې هغه انډرایډ میتھډز چې کوم دي ودانې دي. نو هغه موږ سره یو ان کریټ میتھډ دی، بل ان سٹارټ دی، ان ریزیوم دی، ان فاز دی، ان سٹاپ دی، ان ریسٹارټ او ان ډسټرای دی. دغه وړ میتھډز چې کوم دي دا په مختلفو حالتونو کې کال کیږي. لکه فار ایگزامپل on create method په کوم وخت کې کال کیږي؟ called when activity is first created. کله چې یو اکټیویټي د فرست ټایم د لپاره کریټ کیږي نو هغه وخت کې دا on create method څه کیږي؟ کال کیږي. ورپسې د on start method چې کوم دی called when activities become visible to the user. کله چې دغه اکټیویټي یوزر ته ویزیبل کیږي نو ویزیبل نه مخکې on start method کال کیږي. او on resume method چې کوم دی called when activity will start interacting with the user. کله چې دغه اکټیویټي یوزر ته شو شي هغه یو آی کمپوننټس یا یوزر انټرفیس چې کله یوزر ته شو شي نو on resume method کال کیږي. او تر څو اکټیویټي زموږ سکرین په مخ باندې موږ پکې کار کوو نو on resume method کال وي. هغې نه وروسته کله چې موږ د اکټیویټي بیکګراوند ته کو یا مطلب یو بل کال ورباندې راشي یو بل څه شی اکټیویټي راواخلو خو دغه اپلیکیشن زموږ آن وي بیکګراوند ته موجود وي نو آن فاست میتھډ موږ سره کال کیږي. called when activity is not visible to the user. یوزر ته ویزیبل نه ښکاري مګر سټاپ شوی نه دی، بند نه دی، بیکګراوند کې دی که نه. او آن سټاپ چې کوم یو میتھډ دی called when activity is no longer visible to the user. دا چې کله موږ دغه اکټیویټي ختموو، موږ چې کله اکټیویټي ختموو مطلب بیا دا موږ ته بیا ویزیبل کیږي، مجبوره موږ بیا بیرته ریسټارټ کړو. او بل موږ سره دی ریسټارټ called after your activity is stopped. کله چې ستاسو دغه اکټیویټي سټاپ شي، سټاپ نه وروسته بیا ډسټرای کیږي، ختمیږي. نو آن ریسټارټ میتھډ چې دی سټاپ میتھډ نه وروسته آن ریسټارټ میتھډ کیږي چې هغه ستا اکټیویټي بیرته شو کی، بیرته on resume می هغه ته راشي. او on destroy چې کوم دی call before the activity is destroyed. اکټیویټي چې بیخي له منځه ځي، بیخي اپلیکیشن کلوز کیږي، ختمیږي نو on destroy میتھډ پکې کال کیږي. دا موږ سره ډایاګرام دی، دا اکټیویټي لایف سایکل ډایاګرام دی. که تاسو دلته وګورئ په سټارټ کې دې ځای کې موږ سره اکټیویټي لنچډ اول موږ سره on create میتھډ کال کیږي. کله چې یو اکټیویټي موږ ته شو کیږي نو فرست اف آل موږ سره on create میتھډ کال کیږي. له هغې نه وروسته موږ سره on start میتھډ کال کیږي. before visibling the user interface to the user هغې وخت کې موږ سره د on start میتھډ څه کیږي؟ کال کیږي. کله چې موږ ته یوزر شو دغه انټرفیس شو کیږي، اکټیویټي شو کیږي نو موږ سره on resume میتھډ کال کیږي چې په دې حالت کې موږ سره د اکټیویټي څه کیږي؟ شو کیږي، یعنې په دې حالت کې موږ شو وي.
له هغې نه وروسته اکټیویټي مثال زمونږ اکټیویټي رن ده موږ ته په سکرین باندې شو کېږي موږ پکې کار کوو له هغې نه وروسته چې دی موږ سره که چېرته داسې another activity comes into the foreground مخې ته یو بل اکټیویټي راشي یو بل اپلیکیشن موږ آن کو خو هغه اپلیکیشن اکټیویټي موږ کلوز کړي نه وي یعنی کمپلیټلی کلوز کړي نه وي صرف بیکګراؤنډ ته پرته وي نو آن پاز میتھډ موږ سره څه کېږي کال کېږي چې دا بیکګراؤنډ ته پرته وي another activity comes into the foreground بل اکټیویټي چې مخې ته راشي نو هغه آن پاز کېږي او بیکګراؤنډ ته ورځي که چېرته بیرته موږ غواړو چې هماغه مخکنۍ اکټیویټي بیرته موږ ته شو شي نو موږ به څه کوو بیرته آن ریزیوم میتھډ کال کېږي که موږ هغه مخکنۍ اکټیویټي بیرته بیکګراؤنډ نه فرګراؤنډ ته راوړو نو یوزر ریټرنز ټو د اکټیویټي بیرته چې هغه اکټیویټي ته یوزر ځي نو بیا اکټیویټي رن حالت کې وي له آن پاز میتھډ نه وروسته on stop method دی the activity is no longer visible on stop method کله چې activity منګه ختمو نو on stop method کله کېږي او لاغې نه وروسته ورپسې automatically on destroy method کال کېږي the activity is finishing or being destroyed by the system کله چې activity د سیستم نه ختمیږي نو on destroy method موږ سره کال کېږي یو بل دی موږ سره on restart کله چې موږ بیا دغه یو موږ سره stop شو ویزیبل نه دی سټاپ شو موږ سره چې دا هر یو سټیټس تاسو ته اوس ښایم یو بیخي ډسټرای دی یو سټاپ دی دا ټول سټیټس تاسو ته ښایم پریکټیکلی نو آن سټاپ میتھډ نه وروسته کله چې یو اکټیویټي سټاپ شو یوزر نیویګیټس ټو د اکټیویټي نو بیا که چېرته یوزر دغه اکټیویټي اوپن کوي نو بیا به آن ریسټارټ میتھډ کال کېږي له آن ریسټارټ میتھډ نه به وروسته ورپسې آن سټارټ کال کېږي بیرته به ویزیبلینګ شروع کېږي او بیا به هغې نه وروسته آن ریزیوم کېږي او اکټیویټي به موږ ته شو کېږي نو دا موږ سره انډرایډ اکټیویټي لایف سایکل اوس راځو پریکټیکل سیکشن ته موږ هلته یو اکټیویټي جوړو دغه ټول میتھډس پکې کریټ کوو زه راځم یو نوی پروجیکټ اخلم او دلته زه ورته وایم چې activity life cycle او دا فینش کوم او دې ته به لږ صبر وکړو تر څو ګراډل بلډینګ وکړي اوکې دا موږ سره راغی ګراډل بلډ شو زه راځم دې ځای ته linear layout او دلته دغه ورته اخلم چې orientation vertical دا ټیکس چې موږ سره کوم دی دا دی موږ سره ټیکس الاینمنټ سنټر ته شي او ګراویټي سنټر او دا به زه لږ سایز غټ کړم SP اوکې اوس په عام حالت کې که زه چېرته دغه اکټیویټي رن کړم ما سره جنیموشن نه دی سټارټ جنیموشن به زه سټارټ کړم دا ما سره آن دی خو دې ځای کې نه دی رااخیستی نو اوس که زه دا اکټیویټي رن کړم په دې جنیموشن باندې نو اکټیویټي به اوس دلته موږ ته شو شي خو هغه میتھډز موږ ته نه ښکاري چې مطلب د دې اکټیویټي کریټ او آن سټارټ او آن ریزیوم میتھډ کال شو او که نه شو تاسو که دا وګورئ دا اوس بلډ کېږي د اکټیویټي شو کېږي دا وګورئ دا اکټیویټي موږ سره شو اکټیویټي شو کېدو نه مخکې کوم میتھډس چې کال شو هغه میتھډس موږ ته نه ښکاري کوم چې موږ ویل چې موږ سره آن کریټ دی آن سټاپ دی 7 میتھډس دي که نه نو زه راځم د مین اکټیویټي جاوا ته
په دې ځای کې یو خو موږ سره د on create method دی چې دا کال کیږي د دې نه وروسته موږ سره د ټول میتھډ زه تاسو ته اوس اخلم چې یو موږ سره د on start method دا مو واخیستلو بل موږ سره د on pass دا on pass موږ سره دی او لاغې نه وروسته موږ سره دی on stop method دی هغې نه وروسته به یو بل میتھډ هم واخلو on restart method او ورپسې لاس کې on destroy method دا موږ سره دغه اووه میتھډ شو on create یو on start دوا on pass درې څلور پنځه شپږ او بل موږ سره څه دی on resume دا میتھډ موږ سره شو زه اوس وایم دې کې یو میسج شو کوم چې کله اکټیویټي لنچ کیږي نو هغې وخت کې ماته یو میسج شو چې مطلب اوس دغه یو میتھډ کال شو هغې نه وروسته دا یو میتھډ کال شو نو زه هغې نه سمپل زه راخلم ټوسټ میسج به استعمال کوم تا د ټوسټ نو د ټوسټ میسج دپاره چې موږ سره سمپل دی بیا په دې باندې انشاءالله خبرې کوو وروسته زه دلته راځم زه ورته وایم چې on create method کې یو میسج اخلم چې کله دا شو کېږي toast dot make text او دلته به وایم main activity او بل به دلته واخلم میسج ورته وایم چې this یا داسې ولیکو چې on create method is called او دغه ټوسټ میسج به ورته ډیوریشن هم اوس وښیو چې ټوسټ ډاټ لانګ لینث چې لږ موږ ته شو شي او هغې نه وروسته به موږ واخلو ډاټ شو او همدغه میسج به زه کاپي کړم دې ځای ته اول به مخکې نه موږ وګورو دا به زه رن کړم تاسو ته معلومات وشي دلته که تاسو وګورئ موږ سره اوس دا یو د اپلیکیشن سټارټ کیږي نو چې کله سټارټ شي on create method is called لاندې ګوره ټوسټ میسج کې تاسو ته وښوده ځکه on create method کال شو نو ځکه موږ دا یو ټوسټ میسج دی موږ سره په دې باندې انشاءالله بیا خبرې کوو موږ چې کسټم ټوسټ او سمپل ټوسټ دا یو میسج دی چې موږ ته شارټ ټایم دپاره شو کیږي نو ګورئ on create method کال شو دغه میسج چې کوم په دغه فنکشن کې په دغه میتھډ کې هغه میسج موږ ته ټوسټ میسج چې هغه موږ ته شو زه راځم دا کاپي کوم دې ټولو کې دلته هم دا کاپي کوم زه ورته وایم چې دلته ورته ولیکه چې on create په ځای باندې on start دلته هم کاپي کړه او دلته on create په ځای باندې ولیکه on pass دې ځای کې به هم کاپي کړو دلته به ولیکو stop دلته restart کې به هم کاپي کړو دلته به ورته ولیکو چې on restart او همدارنګه destroy کې به هم کاپي کړو دلته ولیکو چې on destroy دا کنټرول سیف کړئ او اوس به دا رن کو تاسو اول ځل دپاره وګورئ موږ سره به کوم یو فنکشن کال کیږي کوم یو میتھډس اکټیویټي موږ ته شو کیږي on create میتھډ کال شو on start میتھډ ورپسې کال شو او دې نه وروسته به on resume میتھډ موږ سره کال کیږي on resume کې لکه چې ما څه وانه چول yes on resume میتھډ کې ما کوم میسج نه شو کړی زه به دلته ولیکم چې on resume کنټرول سیف به کو دا به بیا رن کو تاسو دلته ورته وګورئ دا ټوسټ میسج لینث ما لانګ اخیستی نو تاسو ته ځکه اکټیویټي یو ځل شو شي هغه میسج بیا راځي on create method is called
on start method شو اوس ورپسې on resume method موږ سره شو کی on resume method is called نو اوس موږ سره دغه activity resume حالت کې د موږ ته شو کیږي که تاسو هغه activity life cycle ته وګورئ نو موږ سره on create شو on start شو او on resume شو کله چې دا موږ بیک ګراوند طرف ته لیږو نو موږ سره به کم یو میتھډ کال کی on fast for example زم بیک ګراوند ته نو ګورئ on fast method is called on fast شو که زه چېرته بیرته د activity راوړم نو دا بیا ما سره بیرته on resume کال کیږي دلته ته زه راشم د activity دې ما کلیک کو دا خیر دوباره ما راوسه on create on start method is called کوم چې بیک ګراوند ته مخ او on resume method کال کیږي کله چې زه غواړم چې بیخي سټاپ کوم خطه کوم دا ما سټاپ کړی و دې ځای نه خو که بیک ګراوند ته یې بیا نو دغه یو دی فار ایگزامپل دا ما کلیک نو on fast شو بیرته چې راځي نو بیا به موږ سره on resume on restart method دغه method کال کیږي ګوري بیا ورپسې on start on resume دا دی on start on resume یو ځل ته بیا کوم چې ښه درته شو شي زموږ سره په کوم حالت کې ده په ریزیوم حالت کې ده زه غواړم چې دا فاست کم نو په دې باندې چې کلیک کم دا ما سره شي فاست on pause method is called on stop method is called مطلب دا stop شو بیرته خو زه غواړم چې بیرته ریسټارټ کم نو په دې باندې زه کلیک وکم نو on restart method کال شو on start method کال شو او ورپسې موږ سره on resume method کال شو دې ځای کې خو که چېرته کله بیخي ختمیږي نو بیا موږ سره on destroy method هم څه کیږي on stop او همدارنګه ورپسې on destroy method ختمیږي دا دی on destroy method is called دا بیخي destroy شو نو ګورئ موږ سره څو حالتونه وو که یو بل داسې اکټیویټي ورباندې د پاسه مخې ته راشي او دا بیک ګراوند ته لاړه شي نو on fast method کال کیږي که موږ یې بیخي سټاپ کو بنده پرته وي نو هغه بیا څه کیږي سټاپ کیږي خو بیرته ریسټارټ کیدی شي او که چېرته ډسټرای وي نو ډسټرای مطلب د اکټیویټي لایف سایکل مکمل دلته ختمیږي اکټیویټي شټ ډاون کیږي نو دا موږ سره اکټیویټي لایف سایکل چې تاسو دې ځای کې هم ولیدل چې موږ سره شو د ټوسټ میسج په واسطه باندې او یا هم تاسو کولی شئ چې موږ سره دغه لاکیټ چې کوم دی په دې ځای کې دې ځای کې هم تاسو ته شو کېږي چې کوم یو اکټیویټي موږ سره کوم یو میتھډ موږ سره کال شو نو دا خو موږ د ټوسټ میسج په واسطه باندې ته شو کړلو اوس زه راځم دا ټول ډیلیټ کوم او د دې ځای کې او دلته یو بل میسج کوم د میسج په واسطه د لاګ میسج په واسطه چې موږ سره په دې لاکیټ کې دغه کوم سټیپ چې ښیي موږ سره په دې لاکیټ کې موږ ته شو شي چې کوم یو کال میتھډ کال شو کوم یو میتھډ کال نشو دا لاکیټ باندې هم خبره کوو ښه دی کې موږ سره وارنینګ ایرر د ټولو هغه میسج او حالت موږ ته ښایي لاکیټ او انشاءالله په دې ټوسټ دواړو باندې کار کوو یو ویډیو په دې باندې جوړوو انشاءالله زه راځم دې ځای کې د لاکیټ په واسطه باندې تاسو ته ښایم چې مطلب کوم یو میتھډ کال شو کوم یو میتھډ کال نشو زه راځم دې ځای کې فرست اف آل دلته د لاګ هغه ویریبل اخلم دلته زه ولیکم چې public static final string او یو ویریبل back پر باندې is equal to the main activity dot class dot get simple name بس اوس زه راځم لاګ اکټیویټي کې دا شو کوم زه ورته وایم چې لاګ ډاټ آی انفارمیشن صرف انفارمیشن موږ ته ښایي او هغه ټیګ چې کوم موږ اخیستی دی ویریبل on create method دا شو موږ سره on create method اوکې دا موږ سره ایرر ښیي او log capital دی log dot I dot او دلته به واخلو موږ سره ټیګ چې کوم ویریبل موږ اخیستی کاما اوس به موږ ورته میسج شو کړو چې on create method
او همدغه میسج به زه راواخلم هوبهو کاپي به یې کوم په دې نورو ځایونو کې دلته به ورته ولیکو چې on start دا به هم کمنټ کو او دلته به ورته ولیکو چې on false دلته به راشو comment او دلته به دا ورته ولیکو چې نو دا د موږ د لاګ په واسطه لاکېټ په واسطه موږ ته به هغه سټیټس شو کوي چې کوم یو میتھډ کال شو تاسو چې کوم میسج هغه ما فی الحال لپاره بند کړ تاسو کولی شئ دواړه م استعمال کړئ مشکل نشته نو زه راځم دې ځای کې کنټرول سیف او دا به ماته بیا شو شي دلته که تاسو وګورئ اکټیویټي سٹارټ شو دې ځای کې ماته آن کریټ میتھډ آن سٹارټ میتھډ کوم میسج چې ما ورکړی و هغه موږ ته په دې لاکېټ کې دې ته لاکېټ وایي دې ځای کې دی دا موږ سره هغه لاکېټ کې موږ سره یو لاک ډاټ آی دی لاک ډاټ ډي دی وغیره داسې نور دي چې هغې په واسطه موږ انفارمیشن وارننګ دا ټول موږ شو کولی شو نو دا موږ سره لاک ډاټ آی دی لاک ډاټ ډبلیو لاک ډاټ ډي لاک ډاټ ای دا ټول شته نو دې باندې انشاءالله خبرې کوو بیا وروسته او په دې ځای کې موږ ته وګورئ انفارمیشن په شکل باندې آن کریټ میتھډ آن سٹارټ میتھډ آن ریزیوم میتھډ کوم چې کال شو دې ځای کې موږ ته شو کوي اوس که زه چېرته لاړ شم بیکګراوند ته نو ما سره به آن فاز میتھډ کال کېږي دې ځای کې او آن سټاپ میتھډ ځکه موږ سره سټاپ شو دا کنه اکټیویټي سټاپ شو بل نوې اکټیویټي به مخې ته رانغله بلکې موږ خپله سټاپ کړه نو موږ سره آن فاز میتھډ او کال شو که بیرته زه چېرته راولم نو وګورئ on restart method کال شو بیرته بیا on start method کال شو او on resume method کال شو خو که چېرته بیخي ختمیږي داسې ختمه شي دا تاسو وګورئ on stop method کال شو بیا ورپسې on destroy method کال شو نو تاسو کولی شئ چې د لاکېټ په واسطه باندې لاک ډاټ آی انفارمیشن په واسطه باندې او یا هم د ټوسټ میسج په واسطه باندې وګورئ چې اکټیویټي سټیټس په کوم حالت کې وي نو زمونږ نننی دغه ویډیو د اکټیویټي لایف سایکل په باره کې چې هغې کې موږ سره دغه یو اووه میتھډ څو چې آن کریټ میتھډ on start method on fast method موږ سره on stop on restart on destroy او on resume method نو هیله ده چې په دې میتھډ باندې پوه شوي یاستئ نو دا به موږ سره د انډرایډ اکټیویټي لایف سایکل د نور کار دپاره انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به موږ بیا خبرې کوو تر هغې ښې چارې السلام علیکم